بسم الله الرحمن الرحیم. د وطن ریډیو FM 90.3 د خبرونه کیسه به درته وایم. ډېر خوږو درنو اورېدونکو، د خپل کوربه سید عادل لاړخه د مینې او خلوص نه ډک نیکې هیلې احترامات او سلامونه قبول او منظور کړئ. هیله دا چې روغ جوړ او خوشحاله به یې، د ژوند د هر یو رنګ نه به ښه په نر او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلئ. قدرمن اورېدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د هر ګل په ورځ باندې موږ راځو، د نهې په شپه د ګل په ورځ او د نهې په شپه باندې موږ راځو او ستاسو سره کیسه شریکو. په دغه کړای چې کومه دا روانه ده، نن به هم موږ ستاسو سره د هغه منګری دریم ټوک چې کوم دی هغه به ستاسو سره شریکو. په منګری کیسه تاسو به دوه ټوکونه مخکې هم اورېدلي وي چې په هغې کې دا یو زنانه ده چې شهناز نوم یې دی، د بل جعفر نوم دی. د هغوی د وړوکوالي نه یو بل سره ډېره زیاته مینه وه او اخر دا چې د دې شهناز هغه والد صاحب چې کوم هغه د ډېر مال دولت لپاره خپل لور چې کوم ده هغه د یو سرمایه دار سړي سره د هغې واده کول غوښتل او اخر ده چې شهناز د هغه خپل وړوکوالي ملګري سره د تره زوی سره جعفر سره وتښتېده او بیا په دویم ټوک کې د هغې دوه بچي وموشو چې د یو ظفر نامه وه، د بل مهناز نامه وه. اوس چې کوم دی هغوی د ډېرې مسافرتیا او د ډېر وخت بهر تېرولو نه پس په ایجنسو کې وخت تېر کړ، لکه بهر میرانشاه کې وخت تېر کړ. د هغې نه پس هغوی خپل کلي ته راغلل. خپل کلي ته چې رالل نو دغه د ملک امین زوی چې کوم دی هغه هم د واده په شپه باندې وجلی و. د دې ملک امین چې کوم زوی و هغه د شهناز چې کوم دی د واده په شپه باندې وجلی و. اوس هغه ملک امین چې کوم دی راغلی دی او د هغې په ور کې ولاړ دی او هغې ته یې اواز کو چې ور کولاو که هغې ورته ور نه کولاوه هغه ور مات کو. تېره شوې کیسه موږ په دغه ځای باندې پرېښې وه. نن به هم د هغه ځای نه شروع کوو په کوم ځای کې چې موږ دا کیسه پرېښې وه. نو راځئ چې غوږ شو چې په نن ټوک کې به نننۍ برخه کې به نننۍ کیسه کې به هغوی څه کوي او څه به وایي یو بل ته. شهناز د هغه د ملک امین د هغې د سر ویښتان نور هم اجړه کول او اخ تو چې د هغې په مخ یې لاړې ورته کړې. دې زما په مخ لاړې تو کړې او تاسو لا نور هم ورته ګورئ. تار تار یې کړي د دې جامې او په دا سپین بدن یې چکونه ولګوئ. ډېره په خپل خاوند باوري ده، ډېره په خپل خاوند نازېږي، خو زه به اول د دې نه لوپټه راکوزوم او د ځان سره به یې وړم، ځکه چې خاوند به په لوپټه پسې ضرور راځي او داسې به د هغه مرګ ما دپاره آسان شي. دې ډېرې غټې غټې خبرې وکړې، ډېرې غټې غټې خبرې وکړې او دې سره یې د شهناز لوپټې ته لاس ور واچو. هغې لوپټه زر په ځان راونغښته او د ډېر کشمکش نه پس د لوپټې یو پلو د ملک امین لاس ته ورغی. هغه لوپټه ځان طرف ته راښکله او شهناز چې لوپټه یې په ځان باندې نغښتلې وه اوړېده راوړېده هغه لوپټه. خو خیر هغه لوپټه چې کومه وه اوس د لوپټې یو پلو پاتې شو. هغه شهناز نیولی و. ملک امین یو ځل بیا لوپټه په زور سره یو جک وله ورکړو، راښکله او د شهناز د لاس نه د لوپټې پلو وخوته او د ملک امین لاسو ته ورغله. اوس د شهناز سره د خپل عزت خیال شو، منډه یې کړه خو په وره کې نادر ولاړو. وره ته په رسېدو وررسېدو کې یو غځولې سوک ووهله او بیا دننه راغله، پړ مخې د ملک امین سره نږدې پرېوته. نو ډېره په تیزۍ سره بیا پاڅېده. د پاڅېدو سره ملک امین لاس ور واچول. هغې ځان په زور سره د هغه نه سڼ وهو. د ملک امین نه ځان خو وویستو، خو د کمیس لستوڼی د ملک امین د کمیس لستوڼی چې کوم هغه د ملک امین په لاسونو کې ورپاتې شو. هغې خپلو
بربنډو مټونو ته وکتل او د پټولو یې ډېر کوشش وکړو چې پټ یې کړي. پټ کړی وې خو په ډېره تیزۍ سره انغري طرف ته لاړه او په انغري کې یوه زړه زنګ وهلې چاړه پرته وه، راوایغسته او د یوې تیزې کریکې سره یې په ملک امین حمله وکړه او شړپ شو چې د ملک امین په درون کې ور ومنډله. چاړه د هغه په درون کې ښخه شوه او هغه یو اخ وکړل او اکو بکو شیرو او خیرو پرې راغونډ شول. 3 واړه 4 واړه پرې رالل. شهناز کوټې ته منډه کړه، کلاشنکوپ یې راواغستو. هغې په کلاشنکوپ ګوته لا نه وه ټینګه کړې چې اکو ولیده او څنګه چې هغې په کلاشنکوپ ګوته راټینګوله، اکو د ملک امین مخې ته ودرېدو او د کلاشنکوپ ټولې ګولۍ د اکو په سینه کې سړې شوې. هغې چې بیا په کلاشنکوپ ګوته ټینګوله، جاجر خالي و. کلاشنکوپ یې د ډېرې غوسې نه لرې ورغورځاو او بیا یې منډه کړه. نادر چې په وره کې ولاړ و، کلاشنکوپ یې ورته سم کړو. ټولې ګولۍ د هغې په ولو کې ستړې شوې. دا ولي دي، دا ولي په دې کې ستړې شوې او غلې په ځمکه پرېوته او داسې یې د جعفر سره یوه کړی واده پوره کړه. شهناز ساه راښکله. دا وخت د سکول نه ظفر او مهناز کور ته راغلل. مور یې په وینو کې جبه جبه ولیده. بې اختیاره دواړو د خولې نه په یو اواز چغه وخته، مورې! د چغې په اورېدو د نادر نظر د ظفر او مهناز په طرف لاړ. هغه وپېژندل او بکو خیرو او شیرو ته یې په قهر سره وویل، تاسو نور هم ورته ګورئ، راوینیسئ چې بچ درنه لاړ نه شي. خیرو او شیرو په مهناز او ظفر پسې ورپسې شول او بکو د نادر سره پاتې شو، دې دپاره چې زخمی ملک امین او مړ اکو د هغه سره سنبال کړي. ظفر او مهناز بستې وغورځولې او د کوره په منډه باندې ووتل. شیرو او خیرو هم ورپسې منډه کړه. مهناز او ظفر د کچه لارې نه اوس پاخه سړک ته وتلي وو. په وارخطایۍ کې د یو بل لارې جدا شوې. ظفر ښار په طرف روان شو او مهناز د کلي په طرف روانه شوه. شیرو او خیرو د ښار لاره پرېښوده او په مهناز پسې شول. مهناز مخکې او شیرو ورپسې. شیرو او خیرو ورپسې وو. هغوی ډېر زور کوو خو هغه نوره ستړې شوې وه، ډېره بېدمه شوې وه ماشومه. د هغې خپې نورې شلې شوې، هغه نوره مخکې نه شوه تللی. دا وخت په موټرسایکل اعظم خان خپل کلي ته را روان و. هغه ولیدل چې 2 سړي په ماشومه جینۍ پسې لګېدلي دي او جینۍ ډېره بېدمه شوې ده. اول خو هغه دغسې مخکې تیر شو، څه پروا یې ونه کړه، خو بیا د څه سوچ کولو نه پس یې بیا په ډېره تیزۍ سره موټرسایکل راواړو او په منځ سړک کې ودرېدو. بېدمه مهناز د هغه په قدمونو کې پرېوته، ساه یې لنډه لنډه تله. هغه ورټیټ شو او په غېږ کې راواغسته. دا وخت شیرو او خیرو هم د اعظم خان مخې ته ولاړ وي. اعظم خان هغوی ته وکتل او هغوی اعظم خان ته دا جینۍ پرېږده او موږ ته یې حواله که. شیرو په وړه ګیره کې ګوتې وهلې او دغه خبره وکړه، او که زه یې تاسو ته حواله نه کړم نو بیا. اعظم خان مهناز ته په مینه وکتل او په غېږ کې راټینګه کړه. ته څوک یې چې زموږ مخې ته ودرېدې او دومره غټې غټې خبرې کوې؟ خیرو په خپل تازه سر خرولې باندې لاس وو چې زه چې هر څوک یم، خو دا جینۍ تاسو زما نه نشئ بوتلی تر څو چې زما په وجود کې ساه غړېږي. دې ما ته پناه راوړې ده، اوس د دې حفاظت په ما باندې فرض دی. اعظم خان د چلنج کولو په انداز کې په لهجه کې یې اعتماد و، داسې په اعتماد سره یې ورته خبره وکړه لکه چې د ژوند نه بېزار یې، په تا کې به هم ساه غړېږي او جینۍ به هم موږ ځان سره بوځو. شیرو د هغه په جواب کې وویل، د خدای د قهر او غضاب نه ویریږئ، خدای به په تاسو قهر او غضاب را نازل کړي. دې ماشومې تاسو سره څه بد کړي دي؟ دا ځل د اعظم خان په لهجه کې نرمي وه. قهر او غضاب خو موږ پخپله یو چې اوس به په تا را نازلیږو. خیرو له خبره خلاصه کړې نه وه چې اعظم خان یو غځولی سوک د خیرو په جامه را خلاص کړو او کړپ شو چې په خوله کې یې څو غاښونه مات شو او د خولې نه یې سرې سرې وینې جاري شوې. خیرو په خوله لاس ونیو. شیرو او د خیرو د غاښونو کړپ صفا اورېدلی و. هغه چې خیرو په داسې حال کې ولیدو، فوراً یې تماچه راوویسته. ده لا د تماچې په ماشه ګوته نه وه ټینګه کړې
چې اعظم خان هغه ته د تماچې په ماشه د ګوتو ټینګولو مهلت ور نه کړو او ډش شو چې اعظم خان ګولی وچلوله. د شیرو مټ ولګېدو. هغه خپل مټ ته وکتل چې وینې ترېنه جاري شوې. وار پار ترې خطا شو. خیرو یې پرېښودو او منډه یې کړه. خیرو چې شیرو داسې په منډه ولیدو نو هغه هم ورپسې منډه کړه او خپو ته یې زور ورکړو. اعظم خان غټې غټې کنځلې ورپسې اوښتې او هغوی داسې په منډه روانو چې بیا یې په شا راونه کتل. اعظم خان مهناز یو ځل بیا غېږې ته راجوخته کړه او د ځان سره په موټر سایکل کېنوله. کیک یې ووهو. د موټر سایکل نه شنه لوخړه پورته شو او موټر سایکل د لوګو نه ووت او لوګي پاتې شو. ظفر چې کوم دی د ښار په یو مصروف ترین بازار کې حواس باخته روانو. هغه د ښار د هنګامو نه بالکل ناخبره و. هغه به کله سړک یو ځای ته او کله بل ځای ته اوړېدو راوړېدو. هغه د ښار د طور طریقې نه هم واقف نه و. هغه خو هسې هم حواس باخته روانو خو د موټرو بسونو د رکشو د غر غرونه خو یې لا په زړه تیاره راله او داسې کله به چې د شا د طرف نه ورپسې تیزه هارن وشوه نو د ځان سره به ټوپ ووهو او چې ځان به صحیح سلامت بیا موندو نو د اطمینان ساه به یې راښکله. په داسې حال کې چې یو موټر په تیز سپیډ کې را روانو. ظفر منځ سړک ته راووت او نږدې وه چې ظفر یې چخني کړی وی خو حسن خان بریک په تیزۍ سره ولګاو. د سخت بریک د لګېدو اواز ظفر نور هم خوب زده کو. که چېرته حسن خان داسې بریک لګولی نه وی نو د ظفر اکسیډنټ یقیني و. هغه حق دک موټر ته ولاړو. وړې سلګۍ یې کولې. د اننګو په سکو یې برغې اوښکې ولاړې وې. حسن خان ظفر ته وکتل او د جذبې د شدت نه یې زړه را ډک شو. د موټر نه راکوز شو او ظفر یې په غېږ کې واغست او په تندي یې ښکل کړو. هغه په زړه کې وایي چې دا به هم د چا د زړه ټوکړه وي، دا به هم د چا د زړه ارمان وي، دا به هم د چا د زړه خوشحالي وي. د حسن خان په زړه کې بل هیڅ ارمان نه، خو د یو زوی ارمان یې ضرور و. هر وخت په زړه کې غزونې کولې چې کاش زما هم یو زوی وي. د هغه دومره ډېر جایداد دپاره یو وارث هم نه. په دا ډکه دنیا کې یو دی او یوه یې ښځه وه چې د ژوند شپې یې سبا کولې. هغه ته ډېر ځله خپلې ښځې د بل واده دپاره ویلي وو، خو هغه بل واده ته ځکه غاړه نه کېښوده چې یو خو یې دا ښځه د ماما لور وه او بله یې په ډېره مینه باندې کړې وه او دا یې د مینې ښځه وه. هغه یارېده چې که بل واده وکړي او د هغې قدر کم نشي ځکه چې هغه د بلې په باره کې ډېر څه اورېدلي وو، نو ځکه یې هم بل واده ته زړه نه ټینګو. هر څوک د هغه ځمکې پټي ډېر تیر هیرو خو غاړه یې نه کېښود. د بینک بیلنس او نور جایداد یې ډېرو خو یو د اولاد د نعمت نه محروم و. لکه چې اوس یې خدای پاک دغه دعا اورېدلې وي، لکه چې ظفر یې د خپل سکه زوی په شکل کې خدای ورته ورکړی وي. بچی ستا نوم څه دی؟ هغه په ډېره مینه د ظفر نه پوښتنه وکړه او په ډېر جذباتي انداز کې په ظفر یو جوور نظر تیر کړو او غېږ ته یې راجوخ کړو او ظفر داسې محسوسوله لکه چې هغه خپل پلار په غېږ کې نیولی وي، خپل پلار غېږ کې راجوخ کړی وي. او زما نوم ظفر دی. د ظفر اواز غریو نیولی و. د غریو د وجې نه نور څه نشو ویلی. دومره قدرې ووی بچی ستا ډېر خوږ نوم دی، خو ته دا راته وښایه چې ته به چېرته ځې. حسن خان د ظفر د حال معلومولو دپاره ورته ووی. هغه ورته وایي ظفر ورته وایي ماما زما مور مړه شوې ده، زما پلار به خدای خبر چې چېرته وي، خور رانه په ژوندونې ورکه شوه، چېرته به در په در خاورې په سر ګرځي، ما ته خو دا هم پته هم نشته چې زه کوم پله ګرځم. ظفر ساوي غوندې شو. بچی ته ما سره زما کور ته لاړ شه، ما خپل پلار وګڼه. حسن خان د ظفر په سر د شفقت لاس تیر کو. ظفر د اوښکو ډکې سترګې حسن خان ته ونیوې او نور هم غېږې ته ورجوخ شو او د حسن خان سره پتلو اماده شو. په موټر کې یې کېنو او موټر روان شو. جعفر خوشحال د هر څه نه خبره کور ته را روانو. څه وخت چې کور ته را نږدې شو ډېر خلک یې ولیدل چې د ده د کور سره جمع دي. زړه یې ودرځېدو، وسوسې ورسره مل شوې. مختلف قسم سوالونه یې په زړه سکونډارې لګول شروع کړل. د کور دروازه یې د کور طرف ته پرېوتې وه. خلک بهر ولاړو، چا هم کور ته دننه راتلو جرأت نشو کولی ځکه چې د شهناز وجود بربنډ پروت و. هیڅ جامه یې په وجود نه وه. جعفر لکه د لیوني
د خلکو په منځ کې ورګډ شو. د یو یو نه پوښتنه شروع کړه، دا چا وکړل؟ زما شهناز په دومره ظلم چا مړه کړې ده؟ هر چا سر ټیټ نیولی و، د چا سره د چا جواب نه و، ځکه چې ملک امین د مخکې نه د کلي خلکو ته په جار ویلي و چې څوک هم زما په کار کې کار ونه لرئ، دا زما او د جعفر په منځ کې خپله خبره ده. او دا یې هم ورته ویلي و چې د ده دا ښځه د پښتو په رواج کې زما انګور ده چې د ده سره تښتېدلې ده. د دې نوم هم دې د واده په شپه زما زوی د جعفر په مرګ وجلی دی. داسې کار چا هم په پښتو کې نه دی کړی لکه دې چې کړی دی، او په پښتو کې د داسې کار انجام مرګ دی، مرګ. نو ځکه هم د ملک امین د ویرې چا غږ نشو کولی، او که چا څه غږ کولی نو د ملک امین دشمني یې په سر اخیستله، او دا هغه ته ډېره ګرانه پرېوته. جعفر د شهناز په خوا کې په زنګونونو کېناست، د اسمان په طرف یې سترګې ونیوې او په چغو چغو یې وژړل. د شهناز په خوله کې لکه چې دا اخري کلمه پاتې وه چې جعفره ما خو ستا ډېر انتظار وکړو، خو ته رانغلې، ما ستا په مینه ځان قربان کړو، خو مینه مې بې پته نه کړه، مینه مې بې پته نه کړه. تا ته یاد وي ما تا ته ویلي وو که نه چې زما د وجود هره حصه به ستا امانته ده، ما ستا په امانت کې خیانت نه دی کړی، ما خپله واده پوره کړه. شهناز دا وویل، یو اوږده ساه یې راښکله او سر یې د قبلې په طرف ور وغړېده. سترګې یوازې پاتې شوې، داسې لکه چې جعفر ته ګوري. جعفر د هغې مړ وجود په غېږ کې واغست، خپل څادر یې پرې راخور کړو او په کټ کې یې واچول. هغې اوس هم جعفر ته داسې سترګې نیولې وې لکه چې د جعفر انتظار کوي. د هغې په سترګو کې ډېرې ګیلې وې چې هغه دومره ډېر ناوخته کړی دی، چې هغه دومره ډېر ناوخته کړی ولې و. هغه د شهناز په سترګو کې د هغې ګیلې پېژندې. هغه ته که د مخکې نه دا پته وه چې داسې به کېږي نو هېڅکله به ښار ته نه وی تللی، هېڅکله به ښار ته نه وی تللی. جعفر د شهناز په سترګو ګوتې کېښوې، زنه یې په خپلو لاسونو ورله وتړله او په خپلو لاسونو یې له حد ته کوزه کړه. د شهناز د تجهیز او تکفین نه پس چې کور ته راغی، اوس د هغه سره د ظفر او د مهناز فکر شو. مهناز او ظفر تر اوسه کور ته ولې رانغلل؟ چېرته تللي دي؟ دا پوښتنه د چا نه وکړي؟ چا مړه کړي دي که چا پټ کړي دي؟ قسمه قسم وسوسې ورسره مل شوې. هسې نه ملک امین پټ کړي دي او یا یې مړه کړي وي. هغه سترګې پټې کړې، لاسونه یې پورته ونیول. یا خدایه پاکه، شهناز زما په مینه ځان قربان کړو، خو مینه یې بې پته نه کړه. زما شهناز ډېره عظیمه وه، ډېره عظیمه وه. زه د شهناز عظمت ته سلام کوم. یا خدایه، ملک امین خو زما ژوند برباد کو، شهناز خو زما ژوند و. زه به بغیر د شهناز نه په دا ژوند څه کوم خدایه، څه به کوم خدایه. دا یې وویل او خپلې کمرې ته ننوت. کلاشنکوف یې راواغست او د کور نه ډېر په تیزۍ سره ووت. نیغ یې د ملک امین حجرې ته ځان ورسو. دا وخت په حجره کې جج د نادر سره په خبرو کې مشغول و چې د ملک امین پوښتنې ته راغلی و. جج نه علاوه بکو، خیرو، شیرو او نور کسان هم موجود وو. ناڅاپه د حجرې په وره جعفر راښکاره شو. د جج او نادر نظر د وره په طرف لاړ. نادر جج ته او جج نادر ته وکتل. د دواړو په مخونو د خوف او د یرې سوری و. راځه پوښتون یې که نه، د ښځې په لوپټې پسې به راغلی. موږ ستا د ښځې لوپټه هم په دې خیال راوړې وه چې ته به په لوپټه پسې ضرور راځي. نادر د یو ولاړ باډیګارډ نه کلاشنکوف راواغست. تا لیچټه، د دې نه مخکې چې ستا خوله بنده کړم، دا ووایه چې ستا هغه ملک چېرته دی؟ جعفر په حجره کې په ناستو کسانو یو نظر تیر کړو او په کلاشنکوف یې ګوته ټینګه کړه. نادر خو ځان بچ کړو
ولې د هغه شاته د ولاړ باډیګارډ په سینه کې ګولی سړې شوې. بکو، خیرو او شیرو هم مورچې ونیوې. جج چې خالي لاسو د یو کټ لاندې پټ شو. جعفر خو د اول نه ور مورچه کړو، ځان مورچه کړو. په ډزو ډزو کې بکو په ګونډو ګونډو په میز پروت ټلیفون ته ځان ورسو. د میز د لاندې نه ټلیفون ډایل کړو. د جعفر دا وخت نظر د بکو په طرف لاړ. بکو چې ایله دومره قدرې ووی، زه د ملک امین د حجرې نه او ډش شو چې جعفر کلاشنکوف وچلو. ګولای نیغه د بکو په تازه خریلي سر باندې سړه شوه. د بکو ککرای دوه نیمې شوه. مازغه یې د حجرې په دیوال پورې ښخ شول. نیمه ککرای والوته، د حجرې د چت سره ولګېده او بیا را پرېوته. د ټلیفون رسیور د هغه د لاس نه په داسې انداز پرېوت چې د میز نه لاندې وزنګېده. پولیس انسپکټر چې په تاڼه کې ټلیفون د غوږ سره نیولی و، هغه صرف دا واورېدل چې زه د ملک امین د حجرې نه، او خبرې بندې شوې. تاڼهدار دومره پوه شو چې هر څه چې دی د ملک امین په حجره کې دي. نور یې دغسې ټلیفون د غوږ سره نیولی و چې د ګولو ټنګار او شور پکې صفا اورېدی شو. ټلیفون یې بند کړو او زر یې سپایان د ځان سره واغستل او د ملک امین حجرې ته یې ځان ور ورسو. دا وخت د جعفر غوږونو ته د سایرن اواز را ورسېد. د حجرې د شیشه په یو کړکۍ کې یې دغسې ور ټوپ کړو او د یو کڼ سره یې کړکۍ ماته شوه او جعفر ووت. د حجرې په مخ کې په یو ولاړ موټرسایکل کېناست. کیک یې ووو او لاړو په موټرسایکل لږي پرېښودل او په یو جنګ کې د سترګو نه پناه شي. پولیس انسپکټر راغی، په کړکۍ کې په موټرسایکل پسې کتل چې روانو. افسوس یې وکړو، په ورغوي کې د بانډس لخته ووهله او جعفر یو ځل بیا خپل د ایجنسۍ ملګري ته ځان ورسو. د ملک امین اپریشن شروع شوی و. د ډاکټر یې تخپه کټ کړه. د اپریشن تیټر نه پرایویټ کمرې ته منتقل شو. نادر یې د بیټ سره ولاړو. د ملک امین ستړي سمکي یې اورېدل چې د هغه په پوزه به راوتل. نادر ډېر ورته خفه و. داسې ښکارېده لکه چې ټول زخمونه د ده په سینه کې وي، لکه چې ټول زخمي خپله پرې کړې خپه یې ولیده چې د ده سره پرته ده. له خپلې خپې نه ویارېده او یوه په زوره سره کریکه یې د خولې نه وخته، زما خپه. ملک امین خپلې پرې کړې خپې ته وکتل او په شا وتمبېد. بغیر د دې نه بله چاره نه وه. په کومه چاړه چې ستا خپه وهلې شوې ده، هغه چاړه ډېره زنګ وهلې وه او اکثر کینسر د زنګونو د کینسر د زنګونو نه ډېر لګي او داسې زنګ وهلې چاړه وه چې ټوله د زنګونو نه ډکه وه او ستا خپه کې زنګ خپل اثر شروع کړی و، ځکه چې چاړه د کینسر د جراثیمو نه ډکه وه او جراثیمو خپل کار ډېر په تیزۍ سره ستا په خپه کې شروع کړی و. که چېرته ستا خپه مې پرې کړې نه وه، نو ستا ټول وجود کې به کینسر لګېدو خطره وه. ما خو ډېر کوشش وکړو چې ستا خپه د پرې کېدو نه بچ شي، خو ډاکټر د ملک امین په اوږه لاس کېښود او تسلي ورکړه او د افسوس اظهار یې وکړو چې چا ماته په لاسونو کې دا ډنګوری راکړې، هغه چېرته ده، مړه ده که ژوندی؟ د ملک امین مراد شهناز وه چې د ده په اعصابو سوره وه. هغه مې د دې دنیا نه بربنډه هغې دنیا ته لیږلې ده چېرته نه چې څوک بیا نشي راتلی او په داسې عبرتناک مرګ مې وجلې ده چې دنیا به یاد ساتي. دنیا. نادر د خوشامدګرۍ په انداز کې ووی لکه چې د دغه جواب هغه ډېر لیواله وي. ستا څه خیال دی چې لوپټه به مې د هغې په مړ وجود خوروله؟ نادر لوپټه د جیب نه راوویسته او سڼ یې واله. ملک امین د لوپټې په لیدو باندې ډېر مسکی شو، لکه چې زړه ته یې ارام رسېدلی وي. وخت لکه د باد تېرېږي. مهناز اوس پیغله شوې وه. د هغه تنکي لاسونه یې اوس لکه د فولادو کلکو. د جوډو کراټې زده کړې وه. اعظم خان د هغې استاذ و چې د جوډو کراټې او په هر کرتب کې یې کمال ته رسولې وه. هغه په نښه ویشتو کې هم ډېره ماهره وه. په برغو لاسونو کې د برغو تماچو چلول هم د مهناز کار و. د هر قسم اسلحې په استعمال کې یې ثاني نه و، ځکه
چې اعظم خان د هغې په تربیت کې هیڅ قسم ته کمی نه و پرېښی، چې هغه په خپل د جوډو کراټو استاد او د جوډو کراټو یې باقاعده سکول قایم کړی چې جینکو او زلمو ته یې پکې تربیت ورکولو. اوس د مهنات زړه لکه د کاڼي سخت شوی و، په چا یې هم زړه نه خوږېدو. د هغې اوس دې سره هېڅ څه کار نه و چې څوک ظالم دی او څوک مظلوم دی، قاتل څوک دی او مقتول څوک دی. د هغې د خپل کار سره کار و. هغه د حق او انصاف داویداره وه، هغه د امن طلبګاره وه. د هغې د کتاب په هره پاڼه کې مینه او امن لیکلی شوی و. د انساني حقوقو دپاره مسلسل جدوجهد د هغې میشن و. د هغې جذبه جدوجهد و، مسلسل جدوجهد د امن دپاره، د مینې دپاره، د هغې د ژوند مقصد د هر کمزوري مرسته کول وي او زورور ته زور ښودل وي. د هغې د منافقت نه سخت نفرت و. خپل حق په زور اخیستل د هغې اولنی مقصد و. اوس مهناز د منګری په نوم پیژندی شوه. اوس هغه منګری جوړه شوې وه. هر عادت یې د منګري و. هر چاته بای ټک ورکړو بچ نه پاتې کېدو. د هغې لباس هم د منګری و. د تورې د مارس د څرمنې غوندې جامې به یې واچولې، نقاب به یې په سترګو ولګو او په واردات پسې به ووته. د هر چا په خوله کې بس دا نوم و، منګری. هر چېرته د هغې د دهشت غږ تللی و. هر یو د هغې د نوم نه یریدو. د سرمایهدارو جاګیردارو خوبونه یې حرام کړي. د هغې به چې چا ته خوښه شوه اول به یې خبرداری ورکړو او بیا به یې لوټ کړو، او که څه مزاحمت به چا کو نو هغه به هغې قتل کو، ځکه چې د هغې سره د قتل هیڅ اهمیت نو. دغه نوم ډېر اذیتناک و. هغې به چې کله د منګری په لباس کې خپل ځان ته وکتل نو واقعي به ورته ځان منګری ښکاره شوه. او هغې ته به اعظم خان هغه خبره ور یاده شوه چې هغې به په ماشوموالي کې په سپېړه وهلې وه او څو قدمه لرې په ځمکه پړ مخې پرېوتې وه. هغه بیا راپورته کړې وه او د هغې په اننګو دوه اوښکو غټ څاڅکي ولاړ وي. هغې په ډېره عاجزۍ سره ورته ووایي، ما مړه که، چې خبره خلاصه شي، زما لاسونه ډېر کمزوري دي، زما مور مړه شوه، زه خدای پاک دغې ورځې دپاره ژوندی ساتلی یم، زه مړه ولې نه شومه، ما مړه که. هغې به په ډېر معصومانه انداز کې وي. اعظم خان هغې ته په مینه وکتل او غېږې ته یې راجوخته کړه. هغې د هغه په غېږ کې سلګۍ غلې کړې، ایله سلګۍ یې غلې کړې وي چې هغه بیا د خپلې غېږې نه وشي کوله او بیا یې په زور سره په سپېړه ور خلاصه کړه. دا ځل یې د هغې د خولې نه چغه هم وخته. هغه ډېره په مشکله پاڅېده او اعظم خان ته یې عاجز کتل او هغه بیا سینې ته راجوخته کړه. زه ستا د دغه تنکو لاسونو نه فولاد جوړول غواړم، لکه درنده به د هغه لاسونه د خلکو سټونه ماتوي. زه به تا نه منګری جوړوم، هغه منګری چې چاته ټک ورکړي بچ به نه پاتې کېږي. زه غواړم چې ته د منګری په لباس کې منګری او د مهناس په لباس کې درنده. اعظم خان د هغې لاسونه ښکل کړل او په خپلو لاسونو کې څه ساعت پورې ټینګ ونیول. منګری، درنده، دا څه عجیبه نومونه دي. مهناس په حیرت سره ووی او د اعظم خان په مخ یې سترګې خښې کړې. کله چې د انسان په زړه کې انتقامي جذبه په غورځنګونو شي نو بیا انسان پاتې نشي، هغه درنده شي. زه هم تا نه درنده جوړول غواړم، خو دغه درنده به د منګری په شکل کې وي چې هم به درنده وي او هم به منګری. اعظم خان خبرې کولې او مهناس په ډېره توجه سره اورېدلې، لکه چې هغه د هغې د زړه خبرې کوي. په هغې دا خبرې ښې لګېدې. زه به څنګه درنده جوړېږم او څنګه به منګری جوړېږم؟ زه خو یوه ښځه یم او ښځه په هر لحاظ کمزورې ده او زما مقابله د سړو سره ده، نو دا به څنګه ممکنه شي؟ منګری خپل ځان ته وکتل چې دا وخت په مخ د مایوسۍ اثرات خوارو. اعظم خان د هغې په سر لاس راښ کړ. داسې مه وایه منګری، ښځه زما په نظر کې ډېره زوروره ده. ښځه چې کوم څه کوی شي هغه سړی نشي کولی. دا بیله خبره ده چې ښځې ته په هره معاشره کې سړي په کم نظر کتلی دي. چا هم ورته په هغه نظر نه دي کتلی کوم چې د هغې حق دی، او ته چې هم داسې خبرې کوې نو زما مقصد به څوک پوره کوي؟ زه دا ثابتول غواړم چې ښځه هر څه کولی شي.
اوس د اعظم خان مقصد پوره شوی و. اوس منګری د هغه په معیار پوره وه. اوس د هغې مټې مضبوطې وي. د هغې خوښه مشغوله جوډو کراټي وه، ځکه چې اولنۍ زده کړه یې د جوډې کراټي نه کړې وه. اوس به راشو ظفر طرف ته. اوس ظفر یو ډاکټر جوړ شوی و چې حسن خان د هغه په تعلیم او تربیت کې هیڅ کمی نه و پرېښی او د هغه د هر خواهش خیال یې ساتلی و. خو ظفر هم لکه د یو فرمانبرداره زوی د هغه هر حکم ته غاړه ایښې وه. د هیڅ قسم شکایت موقع نه وه ورکړې او نه یې ورکول غوښتل او د ده خدمت په خپل ځان فرض ګڼلی و. د ډېرې پرې جنبای نه پس یې ځان ژغورولی او خپل تعلیم طرف ته متوجه هم دا وجه وه چې نن د ښار په ډاکټرانو کې یو نوم د ظفر هم و. ظاهره خبره ده چې په داسې ماحول کې د چا پرورش وشي هغه به خامخا د ژوند په هره شعبه کې کامیاب وي او حالات چې هر څنګه وي په خپله به ورته سمیږي. خو کوم بچي ته چې د حالاتو اندازه وي. ظفر د سکول نه تر کالج او د کالج نه تر یونیورسټۍ ورسېد او ډېر زر د یونیورسټۍ د ماحول سره بلد شو. اول خو ځان ته ګرځېده، د چا سره یې هم زړه نه لګېده. یو شان دا نه وه چې د هغې سره یې طبیعت لګېدلی و. خو ورو بیا طبیعت چې کوم نه لګېدل په مینه کې بدل شو. شاندانه چې کله نوې یونیورسټۍ ته راغلې وه نو ډېره ساده باده وه چې د نورو جینکو فیشن ته به یې کتل نو د ځان سره به وشرمېده. د یونیورسټۍ ماحول ته به چې کتل نو داسې به ورته ښکارېده لکه چې بلې مختلفې دنیا ته راغلي وي. هغې ته د هر څه نه اول تعلیم حاصلولو، نه چې د حسن او فیشن نمایش کولو، نه د نورو جینکو سره کارو. مور پلار یونیورسټۍ ته تعلیم دپاره رالیږلې ده، په هغې مور پلار اعتماد کړی دی، دولت ورباندې خرڅ کوي. کله چېرته هغه په مزو او چرچو ګرځي نو دا به د مور پلار سره دوکه کول وي. د مور پلار دولت ته تیلې ورکول دي او د وخت ضایع کول دي. د شاندانې ځینې ملګري چې د پیغلتوب په دور کې وي څوک د چا د نظر خوښې وي او څوک د چا د نظر خوښې شوي وي. خو د شاندانې د دې سره هیڅ غرض نه و. هغې صرف د تعلیم د اصول دپاره یونیورسټۍ ته راغلې وه. عشق او معشوقې دپاره نه وه اوزګاره، بلکې هغې خو مینه د سره تسلیموله نه او بیا خاص کر د تعلیم د اصول په زمانه کې خو لا ناقابل اعتبار وه. شاندانه هم لکه د نورو جینکو رو د یونیورسټۍ د ماحول او د طور طریقې سره اوس بلده شوې وه. خو دا کیفیت د یوې شاندانې نه و. داسې نورې ډېرې جینکۍ د شاندانې غوندې د یونیورسټۍ د ماحول نه متاثره شوې وي چې د لوپټې نه بې نیازه په شونډو د ناز مسکا، په سترګو کې شوخي، د هلکانو سره څنګ په څنګ ګرځېده، په یوازې د هلکانو سره ناسته پاسته او بې تکلفي، تبادله خیالات او د یو بل سره پیژندنه کول. اوس دا د شاندانې دپاره څه نوې خبره بلکل نه وه، ځکه چې ښځه او سړی د ژوند د ګاډي دوه پایې دي چې بغیر د دې نه د ژوند ګاډی نشي چلیدی، چې د ژوند د مختلفو مسایلو دپاره یو برابر چلیږي. شاندانه په ټوله یونیورسټۍ کې د نورو جینکو په مناسبت مختلفه وه. د هغې سادګي، د هغې ځان ته کېدل د ظفر ډېر زیات خوښ وي او ځکه یې په نسبت د نورو جینکو ډېره خوښه وه. هغه خو د اولې ورځې نه د شاندانې د ساده حسن نه متاثره شوی و. هغه که یو طرف ته د بې حده ښکلې وه نو بل طرف ته بې انتها مهذبه هم وه. د هغې خو دا یقین نه و چې د شاندانې غوندې د حسن خاپیری به هم په هغه مهربانه کیږي. خو دا فطرتي امر دی چې هره پیغله دا خوب ویني چې د هغې د خیالونو شهزاده دي ښکلی وي او د هغې د سیال دي وي، د هغې د عاداتو نه خصلتونو نه اشنا دي وي، واقفیت دې هم لري او د هغې نازبرداره دې هم وي. او یقینا چې د شاندانې دا خوب د یونیورسټۍ په ژوند کې پوره شوی و چې د ظفر غوندې ساده باده مینه ناک او د هغې د عادتونو خصلتونو عین مطابق ذهین او ملنسار ورته میلاو شوی. اوس هغه دوه زړونه چې د مینې ته به یې هسې لیونتوب دی، اوس هغه مینې خپل ځان ته راښکلې وه او د مینې د خوند نه یې اشنا کړې وه. او اوس به کله د یونیورسټۍ په دالان کې دواړو په یو بینچ ناست وي او نه ختمېدونکې خبرې به یې کولې او کله به د ټولو نه جدا د ډیپارټمنټ په یو صحن کې د درنې ونې د سوري لاندې ولاړو. او اوس خو په یونیورسټۍ کې ظفر او شاندانه د بحث موضوع هم جوړ شوي او اوس
خو ظفر او شاندانه د مینې په رنګ کې داسې رنګ شوي چې د دنیا نورې مینې ورته هیڅ نه ښکارېدې. اوس د شاندانې د زړه نه هغه خبرې بیخي وتلې وې چې هغې به د مینې په باره کې کولې. هغې به وې چې زه په هغه جینکو کې نه یم چې زړه په ورغوي کې ګرځوي او نه زما زړه د یونیورسټۍ په کچه ذهنونو کې انخته دی. زه یونیورسټۍ ته د تعلیم د حصول لپاره راغلی یم، نه چې مینې کولو ته. او څوک به وي چې زما طرف ته د سترګو پورته کولو جرأت به وکړي. اوس به چې هغه کله نورو همزولو جینکو د ظفر په باره کې وچېړله، نو هغې ته به واقع خپل ځان درخو ښکاره شو. او اوس خو هغې د ظفر په مینه سم ایمان راوړو. یو ورځ شاندانه د یوې ملګرې سره په خبرو وه او ظفر د هغې په انتظار کې په موټر کې ناست و او د هغې نه دا هیر چې ظفر مې انتظار کې دی. کله چې د هغې خبرې ختمې شوې او د ظفر په طرف لاړه، دا وخت ظفر په دروند سوچ کې ډوب تللی و. شاندانه د موټر د ګیټ سره ودرېده، خو هغې چې ظفر داسې په سوچ کې ډوب ولیدو، نو خپله یې د موټر ګیټ خلاص کړو او په زور سره یې ګیټ په ځان پسې بند کړو. د ظفر سره په مخ کې سیټ کې څنګ په څنګ کېناسته. د ظفر ټول سوچونه یې تس نس کړل او هغه ته هغه وخت پته ولګېده چې شاندانې په ځان پسې یو کړپ سره ور بند کړو او په هغه یې د سر نه تر خپو پورې نظر تیر کړو. ډېر سوچونه مه کوه، سوچونه ښه عادت نه دی. ډېر سوچونه د انسان ژوند خوري. د کېناستو سره شاندانې ظفر ته همدغه وویل: څوک هم شاندانې لکه سوچونه زما مقدر جوړ شوي وي. ظفر ته خپله ماضي ور یاده شوه. یو سوړ اسویلی وکړو او د موټر ګیر یې بدل کړو. خنده خوشحالېږه او بس. شاندانه مسکی شوه. د چا په نصیب کې چې د ازل نه خندا لیکلې شوې نه وي، هغه به څه وخاندي او څه به خوشحال شي. شاندانې ظفر د موټر ګیر بدل کړو، د یونیورسټۍ د احاطې نه بهر فراخ سړک ته ووت. شاندانه د سړک په غاړه ولاړه د قدرتي بوټو په تماشه وه. موټر تېرېدو او بوټي پاتې کېدل، په پټو کې ګډې بیزې سرېدلې. د مایوسۍ خبرې مه کوه ظفره، مایوسي ګناه ده. شاندانې د ډاډګیرنې په انداز کې د ظفر نظر دا وخت په غیر ارادي طور د شاندانې په مخ پرېوت. د هغې ځان ته خیال شو. د هغې ځان ته خیال نه و، په مخ کې یې کتل. هغه په داسې حال کې ډېره ښکلې ښکارېده. ناڅاپه یې ځان ته پام شو چې ظفر د هغې په مخ د نظر خښ کړی و. خدای خبر د شاندانې لاس د ظفر په لاس کې څنګه ور پرېوت. ظفر د شاندانې لاس په لاس کې ټینګ کړو. ظفر د شاندانې لاس په لاس کې ټینګ کړو او ډېر زر یې پرېښو. څه انجاني خوب په مخه کړو او شاندانې د ظفر لاس داسې محسوس کړو لکه چې د هغې په ټول وجود میږي ګډ شوي وي. هغه د ځان سره وبوګلېده: ظفره، تا چېرته زما د مینې ضرورت هم محسوس کړی دی؟ شاندانې د ظفر په سترګو کې سترګې ور واچولې او ظفر پاس د اسمان په طرف کتل. شاید ما سره ستا د مینې نه زیات ضرورت د خپل حیثیت احساس وي. ظفر شاندانې ته وکتل چې دا وخت د هغې په سترګو کې ټوله مینه راغونډه شوې وه. دا څه وایې ظفره؟ ما خو تا نه ستا د حیثیت پوښتنه نه ده کړې. شاندانه نور هم سنجیده شوه چې ما سره د خپل حیثیت احساس شته، نو بیا تا سره ولې نشته؟ ظفر د هغې په جواب کې وویل: د دې خو دا معنی شوه چې ته ما یوه عامه جینۍ ګڼې. شاندانې د ناراضګۍ په انداز کې ورته وویل: نه، داسې نه ده شاندانې، ته عامه جینۍ نه یې، بلکې زما دپاره ډېره خاص جینۍ یې. خو زه څه وکړم؟ تا ته څه پته ده چې زما روح زخمي دی او زه نه غواړم چې ستا روح هم زخمي شي. ظفر د څه ساعت دپاره غلی شو. اواز یې غریو ونیو، لاړه یې تېره کړه. هغه شاندانې ته وکتل. د هغې په سترګو کې د مینې اظهار و. یوه شوخي وه
چې په غورځنګونو وه. د یونیورسټۍ په داسې رومان پرور ماحول کې د شاندانې او د ظفر وخت تېرېده. په یو بل یې پوره اعتماد او اعتبار و. دواړه د یو بل د مینې کشش خپل ځان ته راښکلي وو د نه جدا کېدو دپاره. د یونیورسټۍ چوټیانې ختمې شوې وې. ټول هلکان او جینکۍ یونیورسټۍ ته بیا راغلي وو. ظفر هم څو ورځې مخکې راغلی و خو یوه شاندانه نه وه راغلې. د ظفر سره د شاندانې فکر و. هغه پټ په پټه د هغې تلاش شروع کړی و. د یو بل نه به یې د هغې باره کې معلومات کول خو چاته هم د هغې په باره کې معلومات نه و. هغه فکر واغست چې شاندانه ولې رانغله، شاندانه څه شوه، شاندانه چېرته لاړه، شاندانه څرنګې ورکه شوه، ځمکې وخوړه که اسمان ته وخته. هغه خو داسې ورکه شوه چې نه یې د ژوند پته ولګېده او نه یې د مرګ پته ولګېده. هغه څه شوه، هغه ورکه شوه، داسې ورکه شوه لکه چې یونیورسټۍ ته راغلې هم نه وي. زرتاش د غره په لمن کې یوازې په ساده جامو کې روان و. د دې نه مخکې یو موټر تیر شو. هغه په موټر سشکي غوندې خو شو خو د شک هغه وخت په یقین کې بدل شو کله چې موټر د څو فرلانګو په فاصله کې یوې کچې لارې ته د پاخه سړک نه ورکوز شو. د لارې په سر کې یو بل موټر ولاړ و. د ولاړ موټر ګیټ خلاص شو او یو لوړ دنګ زلمی د موټر نه راکوز شو. بریف کیس یې په لاس کې نیولی و. د بل طرف نه روان موټر نه شیرو راکوز شو. زلمی شیرو ته بریف کیس ور وغورځو. هغه بریف کیس لاس په لاس کې سم نو نیولی چې ډس شو ګولی وچلېده او ډس سره د شیرو د لاس نه بریف کیس پریوت. ګولی د شیرو په لاس لګېدلې وه. د هغه د لاس نه وینې جاري شوې. شیرو چې بیا بریف کیس ته ور ټیټ شو د زرتاش لته د هغه په زنه لګېدلې وه. څو قدمه لرې په تیر ملا پریوت. زلمی موټر ته منډه کړه. کلاشنکوف یې راواغست او زرتاش ته یې ونیو. زلمی لا ډز نو کړی چې ډز شو. د موټر سره ولاړ زلمی یخ پخ مړ پریوت او زرتاش او شیرو پاس وکتل. د غر په سر منګری ولاړه وه چې لاندې یې کتل. شیرو ډېر په تیزۍ سره پاڅېدو. تماچه یې وویسته. منګری د غره د سر نه د یوې تیزې کریکې سره په شیرو راټوپ کو. چې په شیرو راټوپ کو نو په شیرو راټوپ کو. منګری ولاړه وه چې لاندې کتل. شیرو ډېر په تیزۍ سره پاڅېده. تماچه یې وویسته او منګری د غره د سر نه یوې تیزې کریکې سره چې دی په شیرو باندې راټوپ کو. د ټوپ سره دواړه په یو وخت په ځمکه پریوتل. پریوتو سره بیا په یو وخت پاڅېدل. شیرو لا ځان نو سنبال کړی چې منګری په جامه یو غوځولی سوک ور خلاص کړی و. د سوک سره په بریف کیس پړ مخې ور پریوت. زرتاش یوه لته ورکړه. په تیر ملا یې ور واړو. بریف کیس یې د هغه د لاندې نه راوښکو. نږدې وه چې شیرو منډه کړې وې خو منګری هغه ډېر مضبوط نیولی و او زرتاش ته یې حواله کړو. زرتاش هغه د مړ زلمي سره په موټر کې واچو. منګری د موټر سره ودرېده. زرتاش ته یې لاندې باندې وکتل. انسپکټر صاحب بیا دپاره په داسې مهم یوازې موزه. منګری په طنزیه لهجه کې ورته وویل ستا ډېره شکریه چې زما مدد دې وکړو. زرتاش د منګری په رښتیا شکریه ادا کول غوښتل. په دې کې د شکریې څه خبره ده؟ دا خو زما فرض دی چې هر چاته په مشکل وخت کې ځان ور رسوم. فلحال ته دې تاڼې ته ورسوه وروسته به بیا ګورو. منګری نور هم زرتاش قایل کړو. ستا د نوم پوښتنه مې ونه کړه چې ستا نوم څه دی او دا ستا لباس؟ ما خو بیا چېرته داسې لباس نه دی لیدلی. زرتاش مختصرا پوښتنه وکړه. زما نوم منګری دی او منګری چې څوک هم ټک وهلی دي بچ نه دي پاتې شوي. دا لباس زما پیژنګلو ده. منګری په فخریه انداز کې په جواب کې ووی او په مخه لاړه. وی د خدای په امان، د الله په امان. انشاءالله تعالی را روانه خپرونه کې به درته د دې څلورم ټوک وړاندې کومه. 3 ټوکه د منګری پوره شو. په څلورم ټوک کې به بیا د دغه ځای نه د خدای په امان وویلی شو. د خدای په امان نه پس په بیا راځو په بله ونې کې انشاءالله د پیر په ورځ او د 9 په شپه یعنې په نننۍ شپه باندې د 11 بجو نه والې تر 12 بجو پورې به ستاسو کوربه سید عادل حاضرېږي او دا کیسه به راته بیا پوره کوي. اوس اخلم یو وړه شاندمر د مې نه پس بیا راځم. چېرته مه دی خپل وطن ریډیو FM 90.8 او خپل کوربه سید عادل سره اوسئ. 0937 55 12 21 باندې ستاسو مینه ستاسو محبتونه به د دې وړې شان سندرې نه پس نیغ په نیغه شاملو. د منګری په اړه باندې به راته خپله رایې
خپل خیالات خپل جذبات پر سره شریکوي. چرته مده خپل وطن رادیو اف ام 90.8 او خپل کوربه سید عادل سره اوسئ. قدرمن اورېدونکو یو وارې بیا ستاسو کوربه سید عادل تاسو ته وایي هرکلی غږ دی د وطن رادیو اف ام 90.8 او خپرونه ده کیسه به درته وایم کې تاسو د منګرای دریم ټوک نن واورئ او انشاءالله په راروان پروګرام کې به درته د منګرای څلورمه برخه وړاندې کوم. وخت ستاسو ډېر نه اخلم ځکه چې د وخت ملګرتیا زموږ سره ډېره کمه پاتې ده او 9 منټان دی، نو کوشش کوم چې په دې 9 منټو کې ځان سره ډېر مینوال شریک کړو ځکه چې ستاسو دې خپرونې ته ډېر بې صبرۍ سره انتظار وي. السلام علیکم. 0937 55 12 21 باندې به ګورم چې زموږ سره څوک دي او څه به ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. وروره په خیره لستړی مشي هرکلی درته وایو. منګری دې واورېده که نه؟ یاره منګری خو دې ښکلې کیسې شروع کړې ده. څلورم ټوک ته به انشاءالله ورسي. انشاءالله یو څلور پکې نور هم ځایږي. دا خو دې بلا لویه منګری ده که نه؟ ګوره د محنت نه اوس منګری جوړه شوه. منګری به اوس چې کوم دی نو منګری ته جوړه شوې ده. اوس چې کوم دی نو هغه به هغه ټول انتقام چې کوم دی نو اخلي. دا به راځي. بس وروره ډېره ښایسته کیسې او دا به په فیسبوک موږ بیا هم اورو ښه انشاءالله که خیر. ډېره مننه. یو جهان ټولې بډه ډېر سلام د الله په امان. ډېره مننه جی. وعلیکم السلام. ستاسو یو جهان مننه. معذلي وروړو زموږ سره د بډه بیرې نه اوس په مې بټاکړه ویلې وه د بډه بیرې نه. السلام علیکم. السلام علیکم سید عزیز صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دا یاره ډېره زبردسته کیسه دې پېښه خو په دغه وخت کې مې سخت خفګان راغی چې دا موټر سایکل دې دغه ته مې ناسته ودرېده بیا دا وروسته منګری ته د دې دغه نه بیا شاق ورکړه که نه او د دې لاسونه چې دې زه مضبوط کوم او بیا یې غېږې ته راجوخته کړه. دا خو هغې له تربیت ورکوو که نه؟ جی دا یې والا تربیت ورکوو اعظم خان. تربیت یې ورکوله بلکل جی. او خو چې کله په دې بیک باندې دغه وکړله که نه او دا ډز یې وکړه دا بدل د مور واغسته نو اوس خدای خبر چې په دې څلورم ټوکن کې به څه راځي. اورې څلورم ټوک کې به انشاءالله تعالی ما په خپل هم نه کتلې ځکه لږه ګورم او لږه وړاندې کوم چې هغه سسپنس زما هم ختم نشي چې څنګه تاسو ته وړاندې کوم دکه شانې زه هم ګورم. صحیح شو دا ډېره مننه د کال د اخیستو یاره ډېره مننه. صبر ټول نه خبرې کوم سرتاج ښه ډېره مننه سرتاج ورو. ستاسو یو جهان مننه. سرتاج ورو زموږ سره تخبیر او ډېرې خوږې خبرې وکړي. وایي چې منګری به ډېره په غور سره واورېد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ سید عادل اسیر ماما خبرې هم د بنې جوړ کړي. هرکلی راته وایو اسیر بابا صاحب. سال اول خیر دی؟ تاسو خیر؟ شکر الحمدلله. ستاسو دعاګانې دي د خیره. څه خو مې واورېده ډېره مزیداره وه. خوند دې وکړو؟ او ډېر خوند یې وکړو خو منګری به د دې ټول د خپل بدن اخلي او د خپل زور او پلار او د خپله مور دا ټول به ګټي انشاءالله. ای خو اوس میدان ته راودانګل که نه ړومبی ډزې وکړو. ړومبی ډزې وکړو ما وکړې څه به پوره نه شي ما یې ټایم کم دی که نه خو ما بل ټوک ته به پاتې کېږي. نه د خدای په امان ته به مې رسوله صحیح ده صحیح بلکل ډېره ښکلې روانه ده ډېر خوند یې کړی ښه. ډېره مننه جی. یو جهان مننه ستاسو د مینې. 0937 55 12 21 باندې په دې نیمه شپه باندې ستاسو کالونه او ستاسو مینې ستاسو محبتونه دا را روان دي. دا یقینا چې ډېره د خوشحالۍ او د فخر او د ویاړ خبره ده چې په دې نیمه شپه باندې تاسو کیسه به درته وایم پروګرام ته راځئ او کالونه کوئ. 0937 55 12 21 باندې ستاسو ډېره مینه ډېر محبتونه. خو انشاءالله تعالی د منګری دا کیسه چې کوم ده دا به یو 4-5 ټوکونه به نوري بیا به ختم شي. بیا به تاسو د ټول حقیقت نه خبر شئ چې په دې کې په دې کې سنو یا دا مطلب داسې کول پکارو یا نو پکار. دا به انشاءالله تعالی پر روان ټوکې اوس منګری شروع وکړه او منګری رو خپل بدلونه چې کوم دی هغه اخلي. السلام علیکم. خیریت رور مې څوک دی؟ شکر الحمدلله. رور مې څوک دی؟ تخبینه هرکلی راته وایو جی. جی منګری دې واورېده که نه؟ واورېده ډېر مزدار او خوند یې وکړو. کوم ځای پکې ډېر خوند وکړو؟ یاره ما خو داسې پوره دغه ته نه خو په اخره کې راپاڅېدل ښه په اخره کې خوند وکړو.
او بله چې دی بله ورځ مې لکه مکمل دغه کړی و. ښه 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 هغه به دویم ټوک. یا زره دریم ټوک چې کوم دی دا په فیسبوک په لیکه باندې شته و ریډیو وطن چې تاسو ورکوئ اف ام 90.8 تاسو ته به دا کیسټ راشي دا چې کوم مونږ وړاندې کوو. ښه جي ښه ښه ډېره مننه جي یو جهان مننه ستاسو د مینې یو جهان مننه. د وخت د کمي او د تنګسیا له کبله په فیسبوک په پاڼه باندې بلا اس ام اس راغلي دي بلا اس ام اس مینوالو کړي دي بلا کمنټس راغلي دي خو د وخت د کمي د وجې د هغوی صرف نومونه کوشش کوم چې نومونه ولا واخلم ځکه چې دغه مینوال بیا هم خفه کېږي چې موږ یې پکې یاد نه کړو. نو لومبنی اس ام اس چې کوم دی نو ادریس دانش کاکړ یاد کړي سلامونه. عقل زاده یاد کړي او حمدالله ملاخیل میسجونه کړي دي 3 پیرې کړي دي. خلیل خان هم سلامونه را لېږلي د پیسر آباد نه ډېره مننه. عبدالرحمن او سعید خان هم یاد کړي او رحیم جان حکمت خان حنیف الله او حیات ارمانی خلیل خان وسره اسمد علي هم بلا کمنټس کړي دي ډېره مننه. خلیل خان بیا اس ام اس کړي دي. حافظ سلارزي سلامونه را لېږلي دي ډېره مننه. عرفان خان هم یاد کړي سلامونه. وعلیکم السلام ستاسو د مینې. فضل الرحمن هم سلامونه را لېږلي دي. وعلیکم السلام. رحمان غني هم سلامونه را لېږلي دي. یو جهان مننه. که څوک رانه پاتې شوي بخښنه غواړم ستاسو د مینې. یو جهان مننه. او ګورم چې د ټلیفون په لیکه څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. خور مې څوک ته او د کوم ځای نه ده؟ ډېره مننه. الله دې خوشحاله ساته. آمین ډېره مننه. قدرمنو په 0937551221 باندې ستاسو د مینې ستاسو د محبتونو هغه سلسله روانه ده خو د وخت د کمي د کبله چې د چا خبره چې د وخت په تندي راته هم 12 بجاوېدو واله دي. یو کال اخلم او د هغې نه پس به اجازه تخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ الحمدلله بالکل ټیک ټاک یو د خیره سره. خور مې څوک ته او د کوم ځای نه ده؟ نازیه تخبینه. ستړي مشي درته وایو خورو. کیسه دې واورېده که نه منګری؟ کیسې خو اورم. جی څنګه وه منګری کیسه څنګه وه؟ خوږه وه که نه؟ ډېره ښکلې. ماشاءالله. څه دې پکې خوښ شو خورو؟ بس د منګری دا کردار مې خوښ شو چې د خپلې مور بدل یې واخیستو. انشاءالله نور به هم بدلونه اخلي د خیره د خپلې مور. او الله دې مونږ هم دغه شان دي کړي چې دا ګډه د ډز نه نه یېرېږو. الله دې مونږ منګری نه کړي. منګری خو مار دی که نه او دوی خو د مار لباس په اغوستی دی. مونږ د خدای ماران نه کړي. الله دې مونږ هم دغه شان دي نرانې کړي. نرانې کړي. ښه ما کوی چې مارانې کړي. ډېره مننه خور ستاسو د مینې. یو جهان مننه. الله په امان. خور وه زموږ سره نازیه راته اخبارونه وایي چې الله تعالی دې موږ هم دغسې نرانې کړي. نو بښنه غواړم زما په غوږو باندې دا ولګېد چې الله تعالی دې موږ دغه شان مارانې کړي. قدرمنو لیدونکو د پروګرام هغه ګړی هغه ساعتونه هغه وختونه هغه لمحې هغه ګړی په سر ولاړې دي کوم چې به زموږ او ستاسو ارضي بېلتون راولي. که ژوند وفا وکړه ساګانو بې وفایي ونه کړه نو انشاءالله تعالی چې را روانه ونې کې به بیا د پیر په ورځ یعنې د ګل په ورځ او د 9 په شپه باندې به بیا ستاسو کوربه سید عادل یو وارې بیا داسې کیسه سره حاضرېږي. د منګری 4 ټوک سره به بیا راځو. تر هغه دمه پورې که د خولې نه مې څه داسې خبره وتلې وي چې ستاسو خاطر بدل شوي وي ستا زړه ته پې ازار رسېدلی وي د هغې دپاره غواړم د زړه له کومې نه ستاسو نه بښنه کوم. هم ډېره زیاته مننه چې دا 1 ګنټه مو زموږ دا خپرونه کیسه به درته وایم دا مو واورېده. د هغې د اورېدو دپاره یو جهان مننه. د هغه ټولو مینهوالو زړه له کومې نه مننه کوم مینهوالو چې زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړو موږ ته د خپلې موجودګۍ احساس راکړو د هغوی یو جهان مننه. او د هغه مینهوالو هم د زړه له کومې نه مننه کوم مینهوالو چې زموږ خپرونه کیسه به درته وایم ډېر په خاموشۍ سره واورېده. موږ سره د خپلې مینې د اظهار ژبه ګونګی وساتله. د هغوی هم په جهانونو باندې مننه. اخري درخواستونه چې خپلو بچو له په لاسو کې قلم او کتاب وله ورکوئ د هغوی د لاسو نه نشه یي څیزونه ټوپکې تماشې داتې والي او په لاسو کې ولري یو روښانه مستقبل په شکل کې قلم او کتاب وله ورکوئ.